مونږ او ستاسو دا ماشومان د زما او د ستا د را روان وخت ښکلا او حسن دی. دا جمعات نه ځان سره راولئ، خدای خاطر وکړئ. دا به جمعات کې منډې مو وئ، جمعات کې به خبرې م کا، جمعات کې به لږ ډېر قرآنه م کا، دا هر څه به کا، جمعات نه به نه منع کوئ. خانقاګاه ولا علما ولا جمع ولا جمعې مونځ لا دې له به راځي، دلته به کینی په اول صف کې ناستي بس می اوچتوئ پرېږده چې ناستي. نن کتا دی بې عزته کما او تا اخلاقم بیا اخلاقو غوندې نه لاس نه راونیسو شړک ورکړو یو دوه به دې ردې ورته ویو ورک شه وروسته ودرېږه چې په اخلاقو باندې نشي وروسته کولی په مینه باندې چې هغه جومات نه توري نشي می وروسته کوه بس پرېږده چې ولاړي. نن دا ماشوم تا جومات نه ویسته دا چې غټ شي بیا جومات له نه راځي. ولې داسې کار تاسو کوئ چې دومره اول صف ستا خوښ دی او ماشوم پکې ناست دی او ځان تی پورته کړي نو بیا په ټیم باندې راځه، په وخت باندې راځه. بیا وروستو 15 صف نه به روانې و دا غم بار سره چې په اول صف کې ماشوم ناست دی. ستا لپاره شرم خبره ده چې ماشوم ګنټه مخکې راغلی او ته ګنټه لیټ راځې. دغه ماشومانو سره حسن سلوک وکړئ، دا ځان ته رانږدې کړئ، د دوی تربیت وکړئ، دوی ته دین وښایئ، دوی ته احترام وښایئ. دا ځان نه لرې کوئ ما او تا خو د حضور مبارک نه زیات ښایسته نه یو. د هغه د عبادت نه د ټولو کائناتو عبادت ښایسته نه دی. تاسو د حضور مبارک طریقې وګورئ، یو دو درې احادیث ورته یامه. ماشوم خو ذهن نه ډېر تیزي، پکار د چې والد محترم د ماشوم په مخ کې تسبیح راوخلي، ذکر وکا، د ماشوم په مخ کې قرآن راوخلي، تلاوت وکا. ماشوم ځان سره بې اودسه دی، ماشوم ځان سره په مونځ باندې ودروه چې اسې ټیټیږي او اسکیږي. ماشوم په مخ کې کنځلې مکړه. ما او تا د پښتون په معاشره کې خپل زوی له پیسې ورکو چې لاړ شه دکان نه په دې باندې سګرټ راوړه. خپل بچیلی دا بچی به سبا څه شی کا امتحانه یې چل زده که. دا مرداري نشې ما او تا په خپلو ماشومانو باندې دکان نه راوړو. ورشه دا بل ته څه وایي، دا د پښتنو دا نسوار ورته وایي، څه مرداري ورته وایي. ما او ستا خپل زوی په نوسي باندې دکان نه راوړو چې روزانه دا وظیفه کوي، 2 ځل 3 ځل ځي او راځي. واړه واړه ماشومان داسې دي نن هغوی په لاسونو کې تاسو وګورئ. زما او ستا د ماشوم په معاشره کې 80% ماشومان په نشه کې مبتلا دي. واړه پلار غم ورسره نشته. دا ستا بې ترتیبي ده، ستا له شرم پکار دی په دې باندې. ماشوم له خلک په لاس کې قرآن ورکوي، تسبیح ورکوي، پتا کی چې دا مرداری دم پکار ده چې په کور کې د ماشومانو په وړاندې ته دا عمل ونه کړي. کته کایم پټیا کوا یا پرېږده ګناه ده چې نه شي پرېښودی. د ماشومانو په وړاندې مه کوه دا کارونه، کنځلې ردې بدې دا مه کوه. ماشوم یې تا نه زده کوي، تا ته ګوري، هر څه زده کوي هر نه ماشوم. نو چې دومره تیز ذهن یې د ماشوم په ذهن کې ذکر واچوه، قرآن تلاوت پکې واچوه، بل څه چې ستا د معاشرې دپاره، ستا دپاره هم ښه شي، ستا د کور کلي وطن دپاره هم ښه شي. په هر څه باندې تاسو پوهیږئ خو کوئ یې نه، په هر څه باندې پوهیږئ خو ټیم ولا نه ورکوئ. قسم دی خفه به یې. ډېر غلط طرف ته د مسلمان معاشره ګوره روانه ده، ډیر غلط طرف ته. زمونږ او ستاسو ماشومان بچی په سکولو کې هغه په نشو کې مبتلا دي. تاسو وګورئ په دغو یونیورسټیو کې، په هاسټلو کې، تاسو هم تر خبرې، زم تر خبرې، زم ورسره منسلک یم. نن سټوډنټس چې څومره دي وړې زما او ستا ماشومان په نشو کې مبتلا دي. یو انسان به څنګه په خپلو بچو باندې په داسې معاشره کې بیا تعلیم کا؟ ولی ما او تا غافل یو تربیت نه، حسن سلوک نه، د دین د لارې ښودنې نه.
تاسو ماته یو کس اوچت شي چې تاسو خپل بچو له څومره ټیم ورکړی پورس کې سکول نه راغلی تا تر تپوس کړی دی څنګه رالی سویم کلاس کې نن تا څووي څه شی دی وکړه چا ورته ویلي مدرسې نه ماشوم بچی راشي تا ورته ویلي چې ته په سویمه سپاره کې کوم جماعت لځي راشه کېنه نن تا کوم سبق ووي ماته تیر کا ستا د استاد څه نوم دی ستا د مدرسې څه نوم دی دا کوم ځای لځي او کوم ځای نه ماشوم چې ما ورته لیټ راشي لیټ کور کې چېرته تا تپوس تر کړی ولې لیټ رالی هغه له زجر ورکړه هغه له زورنه ورکړه هغې پسې پوښتنه وکړه دا خرابېږي دا ستا ذمہ داري ده وروسته بیا وایي مولانا صاحب تعویض وله وکړه په هر ځای کې تعویض کار نه که ښه لږ ډېر ستاسو هم ذمہ داري ده هغه ذمہ داري هم تر سر ته رسوئ مور هم لګیئ وظیفې ولکه او پلار هم لګیئ بیا وظیفې ولکه دا خلک بیا په وظیفو باندې نه ټیک کېږي دا خلک بیا خپل وخت کې تا کوتاهي کړې مه کړئ دا کوتاهي